بسم الله الرحمن الرحیم. دا نن نسخه د هغه مریضانو د پاره چې کما هغه د تبې شکار وي، مطلب دا چې د هغې همیشه تبه وي، بخار وي او د بدن نه تبه اړوزي نه قسمه قسمه علاجونه وکړل، خو د بدن نه هغه تبه نه وځي، د وتو نوم نه اخلي او شپه ورځ د دې بدن خوږیږي، بدن یې مړ وي او په سر باندې بوجي، ټول بدن یې سم ماتیږي، خوږیږي، پیوندونه خوږیږي. د تبې د وجې نه هغې ته ډېر تکلیف وي. نو د هغه مریضانو دپاره دا نسخه ډېره مجربه، ډېره ښایسته نسخه ده او مختصر نسخه ده. انشاءالله استعمال یې کوئ، دعاګانې به موږ ته کوئ. د دې اجزا دا یاد وساتئ، نوٹ کوئ. اجزای دا دي: سطح گیلو 50 گرام، اجوائن دیسی 50 گرام او کالی مرچ دا 25 گرام. دا درې اجزا دي، سیوا نه دي، درې اجزا دي. د دې څه به داسې وکئ چې دا به ښایسته صفوف کوي او خو یو خبره به یاد ساتئ چې کومه اجوائن دي نو په دې کې دا به نیم بریا کوي، په طبخي باندې په څه باندې به بریا کوي لږ، بیا به صفوف کوي. ورسره نور اجزا چې کوم دي، سطح گیلو، اجوائن دیسی او کالی مرچ، دا به ښایسته صفوف کوي، مزیدار. بیا 500 mg کپسول د دې نه ډک کوي. سحر او ماښام د دې نه یو کپسول هغه د تازه او ساده اوبو سره او د پاسه یو کپ چای به په هغې پسې بیا څکئ. چې یو کپ چای وڅکئ نو کمبل بړستن هغه واغوندئ، خوله به د بدن نه وځي. انشاءالله په ګنټه نیمه کې به ستاسو تبه هغه ختموي د الله په حکم سره. نو دا ډیره مجربه او ډیره مختصر نسخه وه، تاسو ته ما وښودله. که د تبې هغه مریضان چې هغې د ټایفاید نه ډیر مشکل کې دي، میادي تبه چې ورته وایي، دغه شانتې ملیریا تبه کې وي یا عامه د وجود عامه تبه ده، په هغې کې اخته دي، قسمه قسمه علاجونه عاجزانو وکړل خو څه کارګر نه، فایده نه ورکوي، نو هغه مریضان زموږ سره رابطه کولی شئ، زما کلینیک ته راتللی شئ، زما نه مشوره اخیستلی شئ. انشاءالله الله تعالی به رحم کوي، الله تعالی به کرم کوي او تبې نه به الله تعالی تاسو خلاصوي. نور مریضان هم هغه رابطه کولی شي چې کومه هغه دردونو والا وي، هغه ټینشن ډپریشن والا وي، هغه د معدې مریضان وي، مردانه مریضان وي، مردانه طاقت والا یا د زنانو کومه پوشیده امراض دي، په هغې کې هم زموږ سره رابطه کولی شئ. په لوی الله م سپارم، د الله په امان.